نو ګوره رسول دا امت فضیلتونه خو ډیر دي، کم ځای کې څه وجه ده کم ځای کې څه وجه ده، ما تاسو ته عرض وکړو چې د هغې نه درله دغه درې خبرې زه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرمایي دغه درې خبرې ته ما درله د دې متعلق صرف کولې. دا حدیث د مسلم شریف ته د ابي حذیفه نه روایت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فضلنا علی الناس بثلاث، موږ له فضیلت راکړی شوی دی زموږ د امت له موږ له په درې خبرو سره په درې وجو سره جي څو درې. جعلت صفوفنا كصفوف الملائکه، زموږ صفونه دا ګرځولي شوي دي په شان د څه په شان د صفونو كصفوف الملائکه، په شان د صفونو د فرشتو. وجعلت لنا الارض كلها مسجدا، او الله رب العزت زمونږ د پاره ګرځولې د ځمکه د دې ټوله جومات، زمونږ د پاره ګرځولې د ځمکه دا ټوله جومات. دغه ځمکه مخکې امتونو د پاره دا نه و، هغوی به خاص عبادت خانې ته ځان رسو، معبد ته به ځان رسو، چې کوم ځای به عبادت ادا کولو صرف هغې ته به ځان رسو. دا د دې امت خاصه ده. عبادت ته ودرېږه، په پوله ودرېږي مونځ کوه، کور کې ودرېږي، چت ته پاسه ودرېږي، لاندې ودرېږي، بره ودرېږي، ښکته ودرېږي، حجره کې ودرېږي، بیټک کې ودرېږي، جومات کې ودرېږي، نورونه لانو. خو عبادت کوه، په هر حالت کې عبادت کوه. نو وایي وجعلت لنا الارض كلها مسجدا. ٹھیک تا بیا بیا فرمای مبارک صلی الله علیه وسلم وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. دا ځمکه چې ده دا زمونږ د پاره پاکه کړې شوې ده، دا زمونږ د پاره پاکه کړې شوې ده. کله چې ته اوبه نه مومي، اوبه دې مونده نه کړې هم پاکه ده. که دا در سره موجودې دي اوبه لږې دي، که ته څکې د اودس چرندام کې بیا د تندې مړه کېږي، خیر د شریعت وایي تیمم وکړه. ته په سفر باندې روان یې، اوبه چې دي ستا نه ایرې وي په بار کې مونځ دې وکړه په تیمم، بیا هم صحیح د شریعت. بیا ته وګوره ستا اوبه موجودې دي، ډېرم دي، خو ستا بدن ته نقصان ده دي. شریعت وی خیر دی. وجعلت تربتها لنا طهورا اذا لم نجد الماء. وی خیر دی، څه وکړه تیمم وکړه. نو ګوره زمونږ له فضیلت راکړې شوې دي په دې درې څیزونو باندې. اگر چې خبرې نور هم ډېرې دي، خو دا درې ما تاسو ته ووایي چې دا درې د دې ځای سره خاص دي. نو زه تاسو ته دغه وایم خبره